وهو الذي دغ الله غزات يتوفاكم بالليل چود کوي تاسو شپکی لایک کې شعر کې د الله درزا د پره دا د قران درس د قران ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورۃ انعام 56 نمبر آیات نواله تر 60 نمبر آیات پورې ویډیو اخر پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي او دا لایک او شیر کې خلکو سره چې هر مسلمان ته د قران د درس د قران لفظي ترجمه پته ولکې دې کې ډېر علماء ډېر زبردست بیان کړي زبردست خبره او دې سره به ایمان تازه شي ان شاء الله اخر پورې ګوره اخر کې به تاسو ته قران هم خو ته کته ترجمه ومي تاسو اخلي یعنی تاسو باندې خوب راوړي يتوفاكم بالليل ودکې تاسو د شپې ويعلم او کوي الله في جني الله ما هغه جرحتم بالنهار چې تاسو کوم کارونه کړی دي درځي ثم يبعثكم فيه بیا پورته کی تاسو لرا پرواز کی شپې دی ودکی او بیا دې سار را پورته کی ای ماته ګوره ماته ګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شعر کې د الله درزا د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قران درس د قران ترجمه او د علماء بیانات د دین خبره د الله رسول د پسند خبره په لایک کېدو په شیر کېدو باندې با تاسو ته اجر ملاويږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاويږي علما نه تاسو کوي او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نه ټیم په قران باندې اوریدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قران ترجمه د قران بیانونه د دین خبره او د علماو خبره لګوي او د غړېدو د ډانس دغه ته مې لګوي او مې د ډانس او د غړېدو په زول خبرو لایک او شیر مور کوي دی مثال د گواهی دی دا لکه چې تا گواهی وکړه چې دا کار صحیح دی و دا راته د قران ترجمه د قران درس اذان او د قران سبق دا خره او که غلط دی قل هو يا پیغمبر اني على بينه من ربي یقینا ز په دلیل باندې يم طرف درب خپل زب سملار روانم قران را سره ده د الله وحي بیانوم او د خپل رب په دلیل کلک ولاړ وکذبتم به او تاسو دروژن کوي دلرا ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله دی وی کتر اشتنی پیغمبري نو من خدانه خلاف یو زب موسی عذاب راول ما عندي نشته ما سرا ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو تلوار کوي پر اتلو داغي ان الحكم الا لله ندى فیصلہ مگر اختیار د الله کې دا عذاب د الله خو خیر را بول یقص الحق بیان حق لرا زما کار بیان نه او الله حق بیان وهو خير الفاصلين او در الله ورا فیصله کون کې دي اول حق بیانې بیا بیانې چې کله نه پويږي نو بیا عذاب راوړي قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر او یا پیغمبره کوي ما سها هغه عذاب چې تاسو تلوار کوي پراتلو داغي لقضي الامر بيني وبينكم نخام خافي سلب شوي وادکار فمن زماو میں استاسو کی عذاب زما لاس کې نو ما خو اسرانه بولا خدا دا الله لاس کې والله اعلم بالظالمين الله خفي جني ظالمان لرا سوچ دا عذاب تلوار کې نو دې ظالم دی والله خفي جني وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو غیب و علم یو الله څخه ده د غیب جزئیات او داغي کلیات یو الله ته معلوم دي
وعنده مفاتح الغیب خاص الله څخه دي کنجیانې د غیب د پټ شیزونو علم الله څخه دی داغي کنجیانې الله څخه دي هغه جرندو ته الله تعالی لګولې دي مقفل کړې دي او داغي کنجیانې ځان څخه دي لا يعلمها الا هو نپويږي پاغي بيد الله بل څوک ويعلم ما في البر والبحر او پیجني الله هغه چې وچوب کې دي او هغه چې دریابونو کې دي وما تسقط من ورقه او نه پریوزي یو پاڼه دونینا الا مگر يعلمها في جميع غير الله یوونه دا غي پانی خو به ته مشمار کی خدا کمی پانی چې ریجدلی دي دا صرف الله تعالی معلوم وما تسقط من ورقه او نپریوزی او پانا دوننا الا يعلمها مگر فعلم دا الله کی ولا حبه في ظلمات الارض او نه یو دانا پتیرو د زمکه کې یو ذمہ دار زمکه کې دانی کری هغه ته نه دی معلومي الله ته معلومي دي سو دانه وکړي ولا رطب ولا يابس او نلون شي او نوچ نلم دانا او نوچ دانا الا في كتاب مبين مگر په علم د الله کې دی وهو الذي دغ الله غزات يتوفاكم بالليل چود کوي تاسو شپکه تاسو اخلي یعنی تاسو باندې خوب راوړي يتوفاكم بالليل ود کوي تاسو د شپې ويعلم او کوي الله في جني الله ما هغه جرحتم بالنهار چې تاسو کوم کارونه کړی دي درځي ثم يبعثكم فيه بیا پورته کی تاسو لرا پرواز کی شپې دی ودکی او بیا دې سار را پورته کی ليقضى اجل مسمى چې فیصله وشي د نیټې مقرره لکه څنګه چې تا من شپې خوب راولي او بیا دې ټول اندامونه بن پادشي او بیا دې سار راپورته کی دغه سي استا یو نیټه مقرر ده ته ژوند تیرې زندگی گزاران تیرې تامنه بستا نیټه راشي مرګ او بیا به مړ شي مردار بشي لاړ بشي بیا به دی الله راپورته کی وهو الذي يتوفاكم بالليل الله غزات چې تاسو د کوي د شپې او پیجنې هغه چې کوم کارونه کوي دروازه بیا پورته کی تاسو ورځ کی ليقضى اجل مسمى چې فیصلو کی د یو نیټه مقرره ثم الیه مرجعکم بیا په طرف د الله تاسو واپس کیدلی ثم ينبئکم بیا خبردار کی تاسو بما بهغي کنتم تعملون چې تاسو کوم بد عمل کولا کوم عمل چې دنیا کې کو نو الله ته معلومو داغي بدل داغي اجر یا داغي صدا بتا ترسي ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شعر کې د الله درزه د پر زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر ملاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاویږي علما نه تپوس وکړئ او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ او مه د ډانس او د غړېدو فضول خبرو له لایک او شیر مور کوي دی مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړه چې دا کار صحیح دی
دا راته ووایه د قرآن ترجمه، د قرآن درس، اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ، کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه، که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ، په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده، انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار رونه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاک په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاک آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاک دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. آمین ثم آمین. او په کومنټ کې کم څه کم آمین ووایئ. نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم، زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.